حتی یؤذن لکم تر دې پورې چې اجازت وکړي شي تاسو ته. اجازت درته صراحتا وکړی شو یا داسې و چې یاره تا ورته رنګ وکړه هغه درته وایي زه په فلانکي ځای کې یم ته کښېنه زه درځم د هغې نه وروسته ورشه کښېنه، یا هغه درته د دننه نه اواز وکړه چې راځه راننوځه د هغې نه وروسته ورننوځه، خو بغیر د اجازت نه د چا کور ته کتل ورننوتل. حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناستو، یو کس راغی داسې په کړکۍ کې وکتل، پرده وه هغې پردې کې وکتل. وروسته چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده چې دې کس دغه شانتې کار کړی دی، نبی علیه السلام سره په لاس کې یو نوکیله څیز و تیره څیز و. نبی علیه السلام وایي که ما دغه کس لیدلی و ما به په دې باندې ویشتي و چې دله ما دا سترګې راوښکې وې. الله حکم کړی دی چې بغیر د اجازت نه د چا کور ته مه وردننه کېږئ، مه ګورئ دی بغیر د اجازت نه څرنګې زمونږ کور ته او په دې پرده کې دی خوا ګوري. دارنګې بل ځای کې دا حکم هم کړی دی، د ابوهریره رضی الله تعالی عنه روایت دی، هغه وایي نبی علیه السلام فرمایلی دي چې یو کس ستا کور ته بغیر د اجازت نه ګوري، یو کس ستا کور ته بغیر د اجازت نه درننوځي، دله دا سترګې راوباسه دا سترګې وله ماتې که په تا باندې هېڅ حرج نشته. اوس دغلته موږ وګورو نو نبي علیه السلام څومره سخت وعید ورکړی دی. داسې نه دی ویلي چې الله تعالی به دته سزا ورکړي، هغه خو به هم ورکوي، خو د دې نه هغه ډېر سختوالی دغه کېږي معلومیږي ښکاره کېږي چې نبي علیه السلام وایي دا سترګې ترې وباسه چې آینده څوک دغه شانتې کار نه کوي. نو حتی یؤذن لکم تر دې پورې چې اجازت وکړي شي تاسو ته.